أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ربط د مخکې سردار چې مخکې د نجران د نصاراو د وفد واقعات بیان شو چې هغوی ډیر شان شوکت کې او په روب دبدبه کې مدینې منورې ته راغلل. د مازدیګر د لمانځه نه وروسته مسجد نبوي ته داخل شو او قیمتي کپړې او چوغې او کوټونه او سازرې دا یې راوړې وې. دا خلق په خپل مال دولت باندې په خپل زر او ځوان باندې ډیر غرو راغلي. اصل کې د مناظرې لپاره او د نبی علیه السلام سره مناظره کوله د عیسی علیه السلام په باره کې. دا مالدار خلقو مدینه منوره کې چې کوم یهود پاتې کېده هغوی هم مالدار وو، د هغوی زر ځوان هم برابر وو. او د بدر د غزا نه وروستو د کعب بن اشرف او نور یهود مکې ته تللي وو. ابو سفیان هغه وخت کې کافر و، نو د هغه سره یې سلا مشوره وکړه چې دا مسلمانان به په شریکه وهو. تاسو د هغه ځای نه لښکرې راولېږئ، موږ به دلته چې کوم دی د دوی خلاف لښکرې ولیږو او دا میشن د مسلمانانو به ختم شي. د بدر د غزا نه وروستو ډیر خلق چې کوم دی د هغو رغبت پیدا شو، میلان پیدا شو اسلام طرف ته چې موږ مسلمانان شو. لیکن په منځ کې دی یهودو دا شرارت وکړو، هلته لاړه مکې ته د مسلمانانو خلاف سازشونه یې شروع کړه او یا خلقو د دې اسلام د مسلمانانو لا پته نه لګي، خبره لا په ځای لګېدلې نه ده، کېدی شي دا میشن ختم شي. نو بیا بل کال چې د احد غزا وشو په هغه کې عارضي شکست پیدا شو مسلمانانو ته. نو دې خلقو وګرځېدل په نورو هغه کسانو پسې چې د هغو په زړه کې د ایمان خبره وه. موږ تاسو ته نه ویلي چې دا میشن به ختمیږي، دا اسلام به ختم شي. حالا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما دا دین به د دنیا ګوټ ګوټ ته کاچا کوټې ته او پاخه کوټې ته داخل شي. الحمدلله نن په تمام دنیا کې اسلام او مسلمانان آشته موجود دي. هیڅوک د اسلام نه ناخبره نه دي. دوی خو هغه خپل سازش کو په خپل مال باندې او په خپل هغه اولاد او په نفرۍ باندې مغرور وو. نو د هغوی په باره کې دا آیتونه نازل شوي دي چې ان الذین کفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا. یقینا هغه کسان چې کافر دي دفع به نه کړي د دوی نه د دوی مالونه او نه د دوی اولاد د الله د عذاب نه هیڅ شی، من الله من عذاب الله شیئا، د الله د عذاب نه هیڅ شی. کله چې د الله پاک عذاب راشي نو بیا دوی په دې خپلو مالونو او په خپل اولاد باندې نه بچ کیږي. واولئک هم وقود النار، او دا کسان خاص خشاک د اور دی، دو جهنمیان دي او د جهنم اور به په دوی باندې بدیږي. لکه نور آیتونو کې هم دغسې راغلی دي وقودها الناس والحجاره، د هغې د جهنم خشاک چې دی هغه به انسانان او ګټې به ګټې په دنیا کې اور نه کوي او په آخرت کې چې کوم دی هغه به په جهنم کې به د هغې نه اور بدیږي، لمبې به تخیږي. انسان چې کوم دی هغه سوځي لیکن لمبه نه کوي، او په جهنم کې دا انسان چې کوم دی کافر د دونه به لمبې خیږي. د مثال به د لرګوي او دغه رنګې د سکرو او د کولې مثال وي. کدأب آل فرعون، حال د دوی دأبهم کدأب آل فرعون، حال د دوی په شان د حال د فرعون د متبعین او د هغه د خاندان دی. والذین من قبلهم، او دا کسانو چې د هغو نه مخکې وو. کذبوا بآیاتنا، هغوی تکذیب کړی و د الله د آیتونو نه، زموږ د آیتونو نه. فاخذهم الله بذنوبهم، نو ونیول دوی لره الله پاک په سبب د ګناهونو د دوی. والله شدید العقاب، الله پاک سخت عذاب والا دی، عقاب یعنې عذاب والا دی. دوی
د دوی حال دا موجوده کافر چې دي او د فرعونیانو حال یو شانتی دی. هغوی هم دا دعوه کوله چې زموږ سره مال دی، زموږ سره دولت دی، زموږ سره حکومت دی. د دې په وجه باندې چې کوم دی دا موسی علیه السلام او د هغه ملګري موږ ختم کړو. الله رب العالمین په هغوی باندې عذاب راوسته. فرعون سره د لښکرونه الله پاک په دریاب کې غرق کړل. موسی علیه السلام او د هغه دین د هغه متبعین بچ پاتې شو. یا هغه کسان چې د هغوی نه مخکې تیر شوي، نوح علیه السلام په زمانه کې، د هود علیه السلام په زمانه کې، د صالح علیه السلام په زمانه کې، د لوط علیه السلام په زمانه کې، هغه خلقو هم حق ته بند تړه او د هغو خیال دا و چې دا زمونږ دا میشن به کامیاب شي، مسلمانانو میشن به ختم شي. الله رب العالمین په هغوی باندې عذاب راوسته. هغه باطل پرست خلق ختم کړه، تباه برباد کړه. هغوی هم د الله د آیتونو نه تکذیب کو، د الله آیتونه نه منله. دا موجوده کافر هم د الله پاک آیتونه نه مني. لکه څنګه چې الله پاک هغوی دې ونیو د ګناهونو د وجې نه، فاخذهم الله بذنوبهما، نو دا شان به الله پاک دوی هم ونسي، ځکه چې الله پاک سخت عذاب والا دی. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. تو وایه کسان چې کافر دي زر د چې تاسو به مغلوب شئ، کمزوري به شئ، وتحشرون الى جهنم او تاسو به واپس کړی شئ جهنم ته. وبئس المهاد او ډېر ناکاره ځای د ورتلو دی دا جهنم. دو خو وي چې د اسلام دا میشن به ختم شي، مسلمانان به کمزوري شي، دو به مغلوب شي، موږ به غالب شو. ای خلقو تاسو مسلمانېږئ مه او اسلام باندې عمل مه کوئ. الله رب العالمین پیشنګویي وکړه مسلمانانو ته. نبی علیہ السلام ته وفرمایل چې ته دې خلقو ته ووایې د کافر ته چې تاسو به مغلوبه شئ، نه مسلمانان نه کمزوري کیږي، تاسو به کمزوري شئ او جهنم ته به ستاسو حشر وشي، تاسو به جهنم ته ځئ. دا ډېر ناکاره ځای د ورتلو دی. قد کان لکم آیة فی فئتین التقطا. دوی په دې باندې غاره وو چې زموږ سره نفري ډېره ده، زموږ سره اسلحه ډېره ده، زموږ سره مال دولت هغه ډېر دی. نو مال دولت الله پاک نه ګوري، د خلقو ایمان ته ګوري چې ایمان پکې سو دی. او د دې خلقو په الله باندې یقین شته او که نشته. د هغې لپاره یو مثال پیش کوي، یو نمونه. د بدر غزا ته وګوره که نه، چې په بدر کې مسلمانان هغه 313 کسان وو. عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق د هغه سره 300 کسان وو، هغه د لارې نه وتښتېده او واپس لاړه. او مسلمانان لږ غونتې کسان پاتې شو، د هغو سره هغه 8 تورې وي او 6 سره زغرې وي او 2 سره اسونه او اسلحې چې کوم دی هغه ورسره پوره نه وي، ساز و سامان د جنګ ورسره نه و. او بل طرف ته کافر چې وو هغه 1000 کسان وو، 1000 او د هغو سره 100 اسونه او تورې او زغرې اوښان هر څه چې کوم دی هغه برابر وو. لیکن د هغې باوجود الله پاک هغه لږو کسانو مسلمانانو له فتح او بری ورکړو. هغه ډېر کافر چې وو هغه ذلیل او رسوا شو، او یا کسان په هغوی کې مردار شو، او یا کسان د کافر نه هغه ونیوی شو، سرداران مشرانه. نو قد کان لکم آیة فی فئتین التقطا. په هغې سره شته ستاسو دپاره یو نښه د الله د قدرت فی فئتین، په هغه 2 ډلو کې التقطا چې هغوی یو بل سره میلاو شو، یو بل ته مخامخ شو. فئة تقاتل فی سبیل الله، یو ډله هغه جنګېده د الله په لاره کې چې د مسلمانانو ډله وه او د الله په لاره کې د الله د رضا دپاره جنګېده دا مسلمانانو. و اخرى کافرتون، او بله ډله چې کوم دی کافرو د مکي مشرکان قریش، یرونهم مثلیهم رأی العین، چې دوی لیدل هغوی لره خپل دوچن، رأی العین په لیدلو د سترګو په سرسري نظر سره. والله یؤید بنصره من یشاء، الله پاک مضبوطی په خپل امداد سره چاته چې وغواړي. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، یقینا په دې کې خامخا عبرت دی دپاره د خاوندانو د عقله، چې چا کې عقل وي. نو کافر چې کوم دی هغو دا مسلمانان دوچن لیدله. الله پاک په دې کافرو باندې رعب راوسته، حالا کې کافر زیات په تعداد کې، مسلمانان کم وو. چې کله مخامخ شو میدان جنگ ودرېدل په صفونو کې، نو کافر چې کوم دی هغه مسلمانان خپل دوچن لیدله، ځکه چې الله پاک د مسلمانانو د مدد دپاره فرشتې هغه راکوزې کړې وي. یا مسلمانانو دا کافر خپل دوچن لیدله،
ځکه مسلمانان کم او کافر چې دی هغه زیات وو، نو د هغې باوجود الله پاک د کافرو په زړونو کې رعب واچو او ویرېده او شکست یې وخوړه. الله پاک په خپل امداد سره تایید کوي چاته چې وغواړي د چا دپاره چې وغواړي د هغه تایید وکړي، هغه مضبوط کړي، د هغه امداد وکړي. یقینا په دې کې خامخا عبرت دی د عقل د خاوندانو دپاره چې چا کې عقل دی هغه په دې خبرو پوهېږي. او چې قمقل خلق نو هغه ظاهري اسبابو ته ګوري او د الله په قدرت باندې د هغه یقین نه یا دوکه شي. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم، یقینا کسان چې کافر دي دفع به نه کړي د دوی نه اموالهم د دوی مالونه ولا اولادهم او نه د دوی اولاد من الله د الله د عذاب نه شیئا هیڅ شی، اولئک هم وقود النار، دا کسان خاص خشاک د جهنم دی. کدأب آل فرعون، حال د دوی په شان د حال د فرعونیانو دی. والذین من قبلهم، دا کسانو چې د دوی نه مخکې تېر شوي کذبوا بآیاتنا، هغوی دروغجن کړي وو زموږ آیاتونه. فاخذهم الله بذنوبهم، ونیول دوی لره الله پاک د دوی د ګناهونو په وجه باندې. والله شدید العقاب، الله پاک سخت عذاب والا دی. قل ته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم للذین کفروا، کسانو ته چې کفر یې کړی ستغلبون، زر ده چې تاسو به کمزوري شئ، مغلوبه به شئ، وتحشرون الی جهنم، او تاسو به واپس کړی شئ جهنم ته. وبئس المهاد، او ډېر ناکاره بیچاونه ده او ځای د ورتلو دی. قد کان لکم آیة، په تاخیر سره شته ستاسو دپاره یو غټه نښه فی فئتین، په باره د دوو ډلو کې التقطه چې هغو میلاو شو د یو بل سره. فئة تقاتل، یوه ډله جنګېده فی سبیل الله د الله په لاره کې، اخرى کافرة، او بله ډله چې وه وفئة اخرى، او بله ډله کافرة کافره وه. یرونهم مثلیهم رأی العین، لیدل دوی هغوی لره خپل دوچن په سرسري نظر سره. والله یؤید بنصره من یشاء، الله پاک مضبوطی په خپل امداد سره چاته چې وغواړي. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، یقینا په دې کې خامخا عبرت دی د پاره د خاوندانو د عقل او د سترګو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا